نننۍ ویډیو کې به مونږ پارټس اف سپیچ د زده کړې کوشش کوو. د پارټس معنی د حصې او سپیچ معنی د خبرې، یعنی د خبرو حصې. هر کله چې مونږ خبرې کوو نو په هغې کې مونږ د الفاظو استعمال کوو که نه. دغه الفاظ په تعداد کې اته دي، یعنی there are 8 parts of speech. parts of speech څومره دي؟ اته parts of speech دي. د ټولو نه اول کوم part of speech دی؟ د هغې نوم دی noun. د ناون معنی ده نوم، او د دې چې کوم ډیفینیشن دی نو هغه څنګه دی؟ ناون از د نیم اف ا پرسن، پلیس، تھنګ اور ان آیډیا. یعنی ناون څه ته وایي؟ د یو انسان نوم ته ناون وایي، د څه ځای نوم ته ناون وایي، د یو څیز نوم ته ناون وایي، یا د یو خیال نوم ته ناون وایي. مثالونو ته وګورئ: اسلم، آمنه، بوای، ګرل، مین، ومن. دا څه دي؟ دا د انسانانو نومونه دي. دغه شانتې پېښور، اسلام آباد، کابل، سټي، بینک، ویلیج دا د ځایونو نومونه دي. دغه شانتې چیر، ټیبل، پن، موبایل فون دا د څیزونو نومونه دي. او بریوري، لو وغیره دا د خیال نومونه دي. ښه جي، دویم پارټ اف سپیچ دی پروناون. په پروناون کې زمونږ سره د دې لفظ دوه حصې دي، یو دی پرو، د بل دی ناون. د پرو معنی ده په ځای، او د ناون څنګه چې موږ مخکې ووې د هغې معنی ده نوم، یعنی د نوم په ځای چې کوم لفظ استعمال شي هغې ته وایي پروناون. د دې ډیفینیشن داسې دی چې a pronoun is a word which is used instead of a noun. یعنی پروناون یو لفظي چې د ناون په ځای باندې استعمالیږي. مثلا اسلم is a boy, he is my friend. نو تاسو وګورئ، اسلم یو نوم دی، ناون دی، او د دې په ځای باندې ما یو لفظ استعمال که چې هغه دی هی. نو لہذا هی لفظ زمونږ سره څه شو؟ دا شو پروناون. ولې پروناون دی؟ ځکه چې دا مونږ د لفظ اسلم په ځای استعمال که. دغه شانتې آمنا goes to school, she is an intelligent girl. نو آمنا په دې جمله کې زمونږ سره ناون دی، او د دې په ځای باندې ما ټکی استعمال که شي، لہذا شي لفظ زمونږ سره پروناون شو. دغه شانتې نور پروناون زموږ سره مثالونه دي هی، شي، اټ، آی، وی، یو اور دی وغیره. ښه جي، بل پارټ اف سپیچ دی ورب. ورب څه ته وایي؟ کار ته وایي. ټیک ده. A verb is a word which shows the action or state of being. یعنی مطلب دا دی چې ورب سي دا به یو لفظي چې دی به موږ ته څه ښیي؟ دی به موږ ته په جمله کې دننه ایکشن ښیي، یا به راته یو حالت ښیي. سټیټ اف بینګ مطلب څه دی؟ حالت. نو تاسو دې جملو ته وګورئ، هی ککس ا بال. په دې کې تاسو وګورئ ککس څه دی؟ یعنې لته ورکول. دا څه دي؟ دا یو ایکشن دی، صحیح ده. او هی از ا بوای، هغه یو هلک دی، یعنې په دې کې مونږ ته دا از لفظ دی، دا زموږ سره ورب دی، او خو دلته کې دا ایکشن نه ښیي، بلکې دلته کې دی مونږ ته حالت ښیي. نو د ورب کار څه شو؟ دی به مونږ ته دوه کاره ښیي، یا به راته ایکشن ښیي، یا به راته سټیټ اف بینګ یعنې حالت ښیي. ښه جي، ورپسې بل پارټ اف سپیچ دی ایجیکټیو. ایجیکټیو ته مونږ په اردو کې اسم صفت وایو، او د دې ډیفینیشن داسې دی چې an adjective is a word which describes a noun or pronoun. ایجیکټیو به سي، دا به یو لفظي چې دی به مونږ ته د ناون یا د پروناون په باره کې وضاحت کوي، یا د هغې په باره کې به مونږ ته اضافي معلومات راکوي. څنګه به راکوي؟ دا جملې ته تاسو وګورئ، علي از ا ګوډ بوای. په دې کې تاسو وګورئ بوای مونږ سره څه دی؟ بوای مونږ سره دی ناون، او د دې ناون په باره کې مونږ له سوایي معلومات راکوي چې یاره دا بوای څه ټایپ دی، څه قسم هلک دی. نو هغه دی ګوډ، دا یو ښه هلک دی. نو مونږ له د دې ناون په معنی کې دې ټکي اضافه وکړله لفظ ګوډ، لہذا ګوډ لفظ زموږ سره څه شو؟ دا زموږ سره شو ایجیکټیو. دغه شانتې هی از سټرانګ. اوس په دې جمله کې تاسو وګورئ، سټرانګ وایي مضبوط ده، او دا مونږ له اضافي معلومات راکوي د یو پروناون په باره کې. هی هغه پروناون دی، او د هغې پروناون په باره کې مونږ له اضافي معلومات راکوي لفظ سټرانګ، لہذا سټرانګ زموږ سره څه شي شو؟ دا زموږ سره شو ایجیکټیو. ها جي، نیکسټ پارټ اف سپیچ دی زموږ سره ایډورب. ایډورب څه ته وایي؟ an adverb is a word which describes یا qualifies a verb, an adjective or another adverb. یعنی ایډورب به سي، دا به زموږ سره یو لفظي چې دی به څه کوي؟ دی به وضاحت کوي، یا به اضافي معلومات راکوي مونږ ته د څه په باره کې؟ د یو ورب په باره کې، د یو ایجیکټیو په باره کې، یا د یو بل ایډورب په باره کې به مونږ له اضافي معلومات راکوي. مثلا دې جملو ته تاسو وګورئ، هی ګوز سلولی.
دې جمله کې ګوز زموږ سره څه دی دا زموږ سره دی ورب او مطلب یې څه دی چې هغه ځي هغه څنګه ځي نو د هغې سره موږ سره اضافي معلومات راکوي سلولي لفظ زموږ سره څه شي شه دا زموږ سره شه ایډورب ولې چې دا موږ له د ورب ګوز په باره کې اضافي معلومات راکوي دغه شان دی بل جملې ته وګورئ هی از ا ویری ګوډ بوای اوس په دې کې د ایجیکټیو زموږ سره کوم یو دی هغه دی ګوډ دا ځکه چې دې موږ له د بوای په باره کې ایکسټرا معلومات راکوي خو د ګوډ په باره کې یعنې چې په خپله ایجیکټیو دی د دې په معنی کې هم یو ټکي اضافه کوي او هغه دی ویری نو مونږ په تعریف کې دا ووی چې ایډورب به سي دا به یو لفظ دی چې دی به د ایجیکټیو په معنی کې هم اضافه کوي لہذا په دې کې زموږ سره ویری لفظ دی دا زموږ سره شه ایډورب او دغه شان بلې جملې ته وګورئ هی ګوز ویری سلولی نو په دې کې زموږ سره سلولی لفظ ایډورب څنګه چې مونږ په جمله نمبر 1 کې ووی لہذا د دغه ایډورب په معنی کې هم یو لفظ مونږ له اضافي معلومات راکوي چې هی ګوز ویری سلولی هغه ځي ډېر په مزه ډېر په قلاره نو د ویری لفظ چونکې د سلولی په معنی کې اضافه کوي لہذا دا زموږ سره شه ایډورب نو په آسان الفاظو کې ایډورب به څه کوي دی به موږ له د یو ورب په باره کې سیوایي معلومات راکوي یا هغه به ډسکرایب کوي یا به کوالیفای کوي او یا به موږ له د یو ایجیکټیو په لفظ کې سیوایي معلومات راکوي یا به د یو بل ایډورب په باره کې موږ له سیوایي معلومات راکوي یا ډسکرایب کوي به یا کوالیفای کوي به حاجی بل پارٹ آف سپیچ دی preposition. A preposition is a word which is used before a noun or pronoun in order to show its relationship with other words in a sentence. مطلب یې څه دی چې preposition به یو لفظي چې دا به مونږ د ناون نه او د پروناون نه مخکې استعمالو د څه غرض دپاره چې دی به مونږ ته تعلق ښیي د نورو الفاظو سره په دې جمله کې یعنی د ناون او د پروناون د نورو الفاظو سره څه تعلق دی یا دوه ناونونو په منځ کې څه تعلق دی دا به مونږ ته څه ښیي دا به مونږ ته preposition ښیي مثالونو ته وګورئ in on off to with among between وغیره وغیره دا زموږ سره د دې مثالونه دي او دا یو جملې دي the pen is in my hand د دې جمله کې تاسو وګورئ پن زموږ سره یو ناون دی اوس پن کوم ځای کې دی دا به موږ ته څوک وایي دا به موږ ته preposition وایي چې in my hand زما لاس کې دی دغه شانتې the book is on the table په دې کې book زموږ سره ناون دی او بل طرف ته ناون دی table نو موږ ته دا وایي چې یاره book کوم ځای کې پروت دی on the table د میز د پاسه پروت دی صحیح ده نیکسټ چې کوم پارټ اف سپیچ دی نو هغه دی conjunction conjunction څه ته وایي a conjunction is a verb which is used to join two words, phrases, clauses and sentences. یعنی conjunction به یو لفظي چې دی به څه کوي دی به موږ ته دوه ټکي رایوځای کوي یا به دوه فریزونه رایوځای کوي یا به دوه کلازونه یا دوه جملې رایوځای کوي مثلا علي and اکرم are my friends نو دې کې تاسو وګورئ علي او اکرم نو دا د اینډ په ذریعه باندې رایوځای شوی دی لہذا په دې جمله کې دا اینډ لفظ دی دا زموږ سره دی conjunction ولې چې دی دوه الفاظ رايوځای کړي دغه شانته کې بل سنټنس ته وګورئ مثال ته the sun rises in the east and sets in the west اوس په دې جمله کې موږ سره دوه کلوزز دي مین کلوزز دي یا موږ ویلی شو جمله مو ته ویلی شو چې the sun rises in the east نور د مشرق نه راخیږي نو دا یو کلوز او sets in the west او مغرب طرف ته یا قبلې سایډ ته پریوځي دا دواړه جملې موږ د اینډ په ذریعه باندې رايوځای کړي دي نه علاوه اینډ بټ سو فار وغیره هم د دې مثالونه دي او زموږ سره اخري چې کوم پارټ اف سپیچ دی نو هغې ته موږ وایو انټرجیکشن انټرجیکشن څه ته وایي and interjection is a word which expresses strong emotions انټرجیکشن به سي دا به یو لفظ دی چې هغه به د مضبوطو احساساتو اظهار کوي صحیح ده یعنی د خوشحالۍ او د خفګان په وخت چې زموږ د خولې نه یو لفظ یا الفاظ راوځي هغې ټکو ته موږ څه وایو هغې ته موږ وایو انټرجیکشن مثلا په انګلیش کې موږ وایو هورا الاس اوه آه اوهو دغه شان موږ پښتو کې هم وایو اوهو هو هو دغه شانته کې الفاظو ته به موږ څه وایو دې ته به موږ وایو انټرجیکشن صحیح ده یعنی د خوشحالۍ یا د خفګان په وخت کې چې زموږ د خولې نه کوم الفاظ راوځي هغې ته موږ څه وایو هغې ته موږ وایو انټرجیکشن او د دې په انګلیش کې مثالونه دي هورا وی هیو ون د میچ او دغه شان دی الاس هی از ډیډ افسوس هغه مړ شو نو دا زموږ سره د انټرجیکشن مثالونه شو نو امید دی چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي که تاسو چېرې دا ویډیو خوښه شوي نو دا ویډیو سره لایک کې ملګرو سره چې کوم دی دا شیر هم کې
او ښکلي کمنټس وکړئ چې زه دغه شانته کې آیا تاسو ته نور ویډیوز پکار دي او که نه په پښتو لینګویج کې. ډېره مننه ستاسو د کتلو. الله حافظ.